السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو په ثوابۍ کې یو د تره زوی راپاڅېدلی دی خپل ورور یې هم قتل کړی دی او خپل د تره زوی یې هم بېدردۍ سره قتل کړی دی راځئ مینوال داسې واقعه ولې مخې ته راځي او دا اخر ولې قتل کړی دی ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم موږ ته دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو سره د ټالۍ نشان وچې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي عزتمنو خلک ورته بې ګناه قتل نه کېږي چې نن یو ځل بیا عزتمنو څنګه په ثوابۍ کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده یو د تره زوی عزتمنو د بل د تره زوی سره عزتمنو د جماعت ته 15 منټه ټیم پاتې او په دغه ټیم کې عزتمنو دوی په خبرو کې وران شول عزتمن د دې یو د تره زوی دماغ کار نه دی کوی په بل ډول سره تمانچه یې راغستې ده او ډزې کړي دي د دغه د ډزو په دوران کې عزتمنو دغه ظالم چې دی نو خپل ورور هم نشته دی او خپل خوږ د تره زوی عزتمن دغه د ډزو په دوران کې لګېدلی دی او عزتمنو دواړه ځای په ځای باندې مړه شوي دي بیا د نږدې مقامي پولیس راغلي دي او دغه پولیسو عزتمنو دواړه لاشونه اوچت کړي دي پوسټمارټم دپاره پوسټمارټم ته یې هسپتال ته وړي دي پوسټمارټم نه بعد عزتمنو دغه دواړه لاشونه خپلې کورنۍ ته میلو شوي دي مینوالو دغه قاتل چې دی نو په تېښته کې کامیاب شوی دی او تښتېدلی دی تر اوسه پورې پته نه لګي چې دی په اخر په څه وجوهات باندې وژلي دي خو مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې د یوه روژه ده په دې روژه کې چا سره ډېر زیات خوله مه وهئ چا سره جنګ جګړې مه کوئ د دین اسم نه ساتئ الله تعالی دې دغه دوه وبخښي او الله تعالی دې دغه دوه کورنۍ ته د صبر ورکړي زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې پورې نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو سره د ټالۍ نشان وتښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي